صفت دقه شو چې ایمان بالغیب. څه مطلب چې دما عقل دا بنوي چې د عقل خلاف عقل یو شي ته نه رسی الله وشتا دا الله رسول وشتا نو زه په عقل اعتماد نکوم په چا به اعتماد کوم په الله بکوم او په الله پر رسول بکوم دې ته ایمان بالغیب وایي. دا چې زمون په کتابونو کې راځي دا کم سړی کافر د ځان کدن وخت کې کلمه وایي نو کلمه نه قبلېږي. کافر که د ځان کدن په وخت کې کلمه شهادت وایي نو کلمه د کافر نه قبلېږي. دا ولې؟ دا ځکه چې هغه وخت کې د مرګ فرشتي ویني د ځان کدن په وخت کې د مرګ فرشتي په خپله ویني هغه وخت کې د دوزخ هم ویني. الله ورته وایي اے ظالمه جنت هم ویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دی کو دینه محروم شي دا مخامخ دوزخ مې دله جوړ کړی دی او چې ساده نه وځي نو د دوزخ ته به نیغ ورځي نو دې جنت هم ویني په دې سترګو دې دوزخ هم ویني په دې سترګو دې فرشتي هم ویني په دا سترګو دې مرګ هم ویني. نو الله زکه ایمان نقد دغه وخت فرعون خم چغواله وا چې ما په موسی او د هارون پر رب باندې ایمان دې او قبول نشوا که کافر دې وخت کې ایمان وروړي نه قبليږي. ولی دا ایمان بالغیب نشتا دا خود اولیدل نو ځکه اسمنی چې د نبی لیدلې او الله وتويشتا او د منلې وي نو بیا به خبره ټیک وا. دا خود په خپل سترګو اعتماد وکړو چې ویلې د اسمانم چې دا عذاب چغه وورېدا نو اسمانم چې دا د پسترګو نه ویلې دلې دا دوزخ دا جنت او دا فرشتي او الله وتويشتا او د وې زمانه الله ما نه دی خو زمانه نو بیا به د ایمان زمانو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شه دی د غیب ایمان چې زما عقل وته نرسي زما حواس وته نرسي او الله رسول وشتا او زه مانم. نو ملحد چتا یو باغ کې ناستو دا هندوانو باغو هندوانو په باغ کې ناشته نو بره په د نارنج یو بوټی دی نو دې په دې ځل کې وي خدایا خلق عجیب خبره کوي خلق وي دا ګوره کدا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی دا رکوټي بوټی تا وګوره هغه له هندوانه ورکړي او غټ بوټی تا وګوره هغه له نارنج ورکړي پکار راو دا بوټي غټ ته غټ نو چې هندوانه پاغه کې وې ځان دا وا غټ بوټي غټه می وکي او پکار دا وا چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې زیلو پورې خته وي دا کدا پوټي پوټي نره نره څنګه دي نو نارنج دلته پکارو په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه او نارنج را پرې وته په تاسو نارنج پر را پرې وته او خدای منم دې منم توبه 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 خرج دل هندوانه نه ورکړي کدل هندوانه ورکړې وې د نارنجا اوس په سر د هندوانه را پروت وې اوس به مثال بیغم زمارونو په دې خبر اخلاص کو چې عقل الله پیدا کړی شریعت چا پیدا کړی دی نو ما نه غلطی کیږي نو زما په کارونو کې به تضاد راشي لیکن د خدای نه غلطی نه کیږي نو په یې راځي نو د خدای په کارونو کې تضاد نشتا یوا دغه خبره صدا بعضی چیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی نو هغه کې به مون د عقل خبره نه منو مون به د چا خبره منو د الله او د رسول خبره منو هغه کې به حکمتونه زمون عقل بوته نه رسي اشی به د عقل خلاف نه هغه کې به داسې حکمتونه چې زمون عقل باغې ته نه رسیږي نو پس مون به وایو چې الله تا کوم فیصله کړی دا تا په قران کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په حدیثو کې څه ویلي دي زه په خپل عقل نه چلوم زه به لازما منم زما عقل هغې ته رسیږي او که نه رسیږي. رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وان لکم فی الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا صائغا لبنا خالصا صائغا للشاربين. انسانا وکزما قدرت نمانی نلغ غنده دا حیوان خیطه تو گورا دا غوا خیطه تو گورا دا غوا پا خیطه که چشه ده یو خوا پی پرده بل طرف تا سوٹی پرتی دی بل خوا وینا پرتا دا دا ټول سیزونه د یو خوراک نه جوړيږي وا لګیا د بوس خوري ونده خوري او چې خېده تلار شي دا اغي بوس او ونده نه یو خوا په جوړيږي او د خوا غلاندې ته دي ته
سپک سپین اعلا مزیدار خوندور پہ یو خواتی وینا جوڑا شوا اگا جگر تاو زلتاو رگونو تروانه دا یو خواتی سوٹا جوڑا شوا اگا کلمو تا او لری تروانه دا گورا دا یو خوراکنا اس اللہ وی زما قدرت دلتا و گورا یا دا خدای بندہ پا یو پرچ کے چے پے پراتی او معمولی غنده پا پلیٹ کے ورسر سوٹا کے خود پا پرچ کے دننا نو پا پیو کے دا اگا سوٹی بوئی وی کنی او که معمولی زنانا گوتا دا سوٹو شوی دا او اگه پیو سرو جنگی دا نو پا دی پیو که بخلوال راضی که بنی راضی خدای دا سے متضاد رنگونه ورکړي دي چې په دې پيو کې کدا په لک خلوي نو مونږ ویل ته کې سوټا دا نو د سوټي نه پکې لګونې شي راغله کدا په معمولی غوندې سوربخن او نسواری وي نو مونږ وینه نه جوړ شوی دي د وینې غرنګ پکې راغله دي نو الله پيو لا دا سے رنگ ورکا دا سے رنگ تا تخی چې د وینې نه مې دا جوړ کړی دی خو د وینې او د پيو پرواز کې په رنگ کې څومره تضاد دی څومره تضاد دا سے رنگ دے چی وینے سر بالکل نہ لگی جی سروالے اسپنوالے سمرہ دیو بل نہ لگی دی او سمرہ کل خوشبوئیں شہر پہ سوچاک والی دیتے ہوئے استل آگئی کے سونا خوشبوئی نا ماسٹر دیتے پخلے کے واقع سمرہ محمد دار اعلیٰ تیس دے نو دا سوٹے ابو بوئی پکی نشتا یو خیٹا کی دن ندری والا پراتے دی او دا دری والا یو بل سر یو خوراک نے جوڑے گی وینے رنگ تاو گورا دا پیو رنگ تاو گورا او دا سوٹے رنگ تاو گورا دا پیو خوشبوئیں تاو گورا او دا سوٹے خوشبوئیں دا بدبوئیں تاو گورا زمارو اللہ اگا کارو نکئی کہ اگیتا زمون عقل نرسی گی دا عقل نا دیر زیاد بالا تر دی نو من با بیا عقل پا دے کے نچلو من با چی اللہ وی دا قبر عذاب شتا زبیم شتا بالکل شتا او دا غیمی و مثال در کن یو معشوم نمور پا دے گیره کی پروتی راسی دلتا که دا معشوم نمور پا دے سینه پوری پروتی دا معشوم اودی دا معشوم کلا پا دے خوب که خاندی که نخاندی دا ولی خاندی دا خوب ولیدم دا خاندی ولی دا معشوم سو خوب ولید دا خوشحاله یکی او خاندن او دا معشوم کلا پا دے خوب که چغی کی کنه کی دا چغی ولی وی دا یار خوب ولید دی معشوم دا خوشحاله خوب ولید نو دی در او خاندی دی معشوم دا یاری خوب ولید نو در او جالی نو معشوم دا لگیا دی خوبون اینی او مور سینی پوری پیوست مورتی ندا خبر دو کسان پا یو کٹ کے ملاستی دو کسان بالغان ملاستی پا یو کٹ کے زا دا سی بوئے ما دوالا اوددی یو کس خوب اینو پا خوب کے امریکہ کے گردی کابل کے گردی پا خوب کے بل کس وسر اخوا کی ودے اگا خوب اینی اگا پا خوب کے خپل زمینداری کے لگیا دے اگا پا خوب کے مکی تزی اگا پا خوب کے لگیا دے خپل کلندری کے اگا پا خوب کے لگیا دے چیغی پی خبر لبارو بار پی خبر لبارو بار اگا خپل چیغی تا پا خوب کے وئی اگا بل چکٹ کے پروت تے اگا وی خوبی نی کہ زخو مخ کی پا مسالہ والا لے مخلق را پسی منس کئی رشتے ہوا ہے یوم پا دنیا کے چکرے لگئی پودے دے بلم لگیا دے چکرے لگئی دوال یو بل نہ خبری گی نہ خبری دا خدا نظام تدلتا ہو رکھا یو بل سر پیوستی یو بل نہ دی خبر پتہ نہ لگی نو قبر کی بل علمانان امپراتی لگیا بھئی من با نہ خبری گی کہ علم کم دے دے مار با امپروتی من با نہ خبری گی کہ مار کم دے پروت تے دا اللہ یو نظام دے زمون رونو نو ارد خدا حکم بمون پا عقل نمالونو ہاں بس عقل ارسید بے مانم عقل نرسی بے مانم دا عقل خلاف بنی مجھے کم ایمان بالغیب دقا سیستویلی کی جی کہ اللہ وی کہ دا شے اومانا باس دا مستاد عقل نوچت کلی استا عقل وطن رسی جی دا اومانا دا مستاد اندامونو نوچت کلی دی ستا اندامونو وطن رسی او خام خواب منی جب رب العالمین چه تاویزی منم عقل وی منا او عقل وی نمنا عقل منم نچلو پیغمبر مبارک وی جدا شے بمنی نزب منم او قرآن وی دا شے بمنی زب منم زما بپاقی بادی ایمانی تو پدے کہ عقل نچلو کہ عقل وی منن و منم با عقل وی نمن نبا منم یا بدا میں اعتماد پا عقل شی پا خدا پا رسول بنشی پوشے پا خبرہ یؤمنون بالغیب دا مانا شوا نمتقی و صفت دا یؤمنون بالغیب کہ اغا سیزونا باندی با جو ایمان روڑی کہ خدا و رسول و توی کہ دا امنا او دا عقل و تنرسی خدا و رسول و توی دا امنا او دا ظلن امنا او دا استرگے ودونا پوزا شوندے او لاسونا ورطن رسیگی دیتا ایمان بالغیب ہوئی اور دقا زمون ایمان دے انشاءاللہ ہوگی
نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو، نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري، نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري، نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اونۍ والا راوړه، یو شیشه، په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرۍ داغ و، کوټینې غوندې داغ و پې. نبی علیہ السلام تا شیشه وخوله، وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وي؟ جبریل ډېر معمولي راته ښکاري. وی دا شیشه دې څه له راوړه؟ وی د دې شیشې مثال د جنت دی، داسې فرض کړه چې دا شیشه دا جنت دی، جنت او دا کوټینې داغ پکې مزید دی، ولدی نه مزید، دا کوټینې داغ پکې مزید دی، مزید او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي. دا ټول جنتیان به په دې مزید کې راحوځی شي، څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، او څوک به د سرو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په کرسۍ ناستي، او الله به تجلی وکړي، دا ټول خلق به د الله دیدار کوي. الله دې موږ ته وکړي. دا به هلته خو ورځ او شپه نشته، خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې موږ د جمعې مانځله راځو، دقسې به خلک مزید ته راغونډېږي او د الله دیدار به کوي. او هلته کې خو سړی نه ستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسه به په نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مړ راغی چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم، په یو سیکنډ کې به ورسېږم. هېڅ خو دا خبره نشته. نو دا هغه مزید دی چې ټول جنتیان راغونډېږي، الله سره ملاقات دی. نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر کوټینی ځای دی، ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی، او دا مزید پکې د مچ د غولو عمره، یو ماشي د خپې عمره کوټینی دی. نو دا کوټینی مزید کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي، څنګه به پکې ځایږي؟ جبریل علیہ السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم کوټې ښکاري دا الله پیدا کړ. نو ما ته ویل چې جبریل ورشه دا مزید مې پیدا کړ، یو چکر پکې ولګوه او اخر ته ورسېږه بیا راشه. نو جبریل څونه تیز رفتاره دی، د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل، تیز سورلی، بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل، دغسې د هر اسمان د بل اسمان نه په منځ کې 500 کالو مزل، اوه اسمانونه دي. بیا د اووم اسمان نه والا د عرشه پورې د 500 کالو مزل، بیا د عرش د لاندې حصې نه د بل حصې پورې د 500 کالو مزل. او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش نه راځي، نو حضور پاک ته تپوس وکړ وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د سترګې د رب نه زر را رسېږي. اوس عقل دې دا اوس سترګې د رب نه زر را رسېږم. قرآن کې الله د سلیمان علیہ السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها، وی څوک به تخت راوړي؟ یو په پیرې پاسې د وی زه به راوړم. څونه ساعت کې به راوړې؟ وی دونه ساعت کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي، یا ته چې څونه ساعت کې ودرېږې دونه ساعت کې به راوړم. بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه. سليمان د سترګې د رب نه به هم دله زر راوړه، د بلقیس غون تخت به څونه ساعت کې راوړم، سترګې رب نه هم زر، سترګې رب نه مولا تخت زر راورسم. عقل منی دا اوسه. نو وی چې دا مزید الله پیدا شو. جبریل څونه تیز رفتاره دی، هغه عرش نه ځمکې ته سیکنډ نه هم زر را رسېږي، سترګې رب نه هم زر را رسېږي. او هغه ته وی الله وی جګه دې مزید ته ورننه وځه، مزید مې پیدا کړ، دې کې به جنتیان سره ملاقات کوم. نو آخر سر ته ځان ورسو بیا راشم. نو وی زر کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې ولا پیدا نه کړ. زر کاله مې پکې چکرې ولې، خو آخر مې پیدا نه کړ. عقل منیوس دا نه مني. عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ حواس کار کوي، او چې دا موږ د حس نه کوم شی بالاتر شو بیا عقل زموږ هلته کار نه کوي. آخرت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قیامت کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. قبر کې به بیا بل شان عقلي، هلته به بیا منې. یؤمنون بالغیب معنا د څوکم متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني، د زړه نه ظاهر نه، چې کومو څیزونو ته د انسان عقل، سترګې، غوږونه، پوزه،
خلو اندامونه نه رسیږي. دا به مؤمن یو صفت شو، ایمان بالغیب. الله دې زموږ نصیب وګرځوي. نورې خبرې انشاءالله بله جمعه کې درته وکړو. جمعات کې سهار او ماسپښین من نه مخکې راتلو په وخت کې سلام اچول پکار دي او که نه بالکل سلام جمعات ته ننوځي سلام واچوه. البته ټول خلک په مانځه ولاړ په سنتو نو بیا ما اچوه چې د دې خوار بل صادر نه رشته دی نه نوټ صادر ته دی هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي چې وی قتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي او چې لاندې ول خپو ته مو قتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو دا مزدوران غریبانان نو دوی به سپلی پخپو کړی وې که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګیولی و غریبي به وکړه ما ته یاد دي د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې هغه به یې پرې ګیولې وې دقسې پړې په دې سرمن تړلې و غریب پکې خپه دننه کړې وه او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې ډېر زیات خپه شو او دته نوکرانو فورن فروټ نو ټول او مخامخ ورته کېښودل دې خپل فروټ ته هم ګوري خپلو جامو ته هم ګوري خپل محل ته هم ګوري خپل شان ته هم ګوري او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چلو که په سر یې شکری وه او چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه نو یو څه یې وانهشته نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته او دریاب په غاړه باندې کېناسته هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې نو چې دا هر څه یې وکړله څادر یې کوز که نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه راوویسته هغه ډوډۍ به اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي نو مالګې سره به یې چوکه کړه نو چک به یې تېوه نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه نو الحمدلله یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم او د ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده پړه مې درزو شو اوهو دې شکر پسه کوي د جامو ته وګوره د دې په دې ګرمۍ کې د غټ صادر ته وګوره د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي سرمن یې ښې ده په ټوکړی تړلې ده په تار یې تړلې ده او د خپو ته دغه ډوډۍ او مالګې سره اوچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه او دې څه وایي یا الله شکر دی الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله او بیا څه چلو که بیا یې دا چلو که چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس چې دا مزدوري ګوره احسان کار نه دی رونو ډېر ګران کار دی پیسې ګټل اسانه خبره نه ده دا خلک دې نه دوبۍ ته چې حزبې لاړ شي که نه د دنیا خلک یې پته مئ جی ماله به موبایل راوړئ ماله به ترماس راوړئ او ماله به ګړی راوړئ او ماله به جامې راوړئ تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي اعلی نوکری کوي خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی ما لیدلی دی په خپله چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي هلته هم پارکونه دي نه کې چمنې دي او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي غټ ماشي لکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې ملګري را سره وو نو خپې مې ګر چې مې وکتل هلکه دا خو ماشي دي دومره ماشي غټ ماشي سمندر دریاب دی او ډېره زیاته ده نمي ډېره زیاته ده دومره ماشي نو چې ما سار وختي پېشمني او وخت کې ووتم مونځ مې وکړه یو ځای کې او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو دا وخت خاموشي وي څښلې سړي پکې نه نو هغه چمنو کې خلک پراتو څادرونه یې اغوستي وو مې دا څوک دي وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي
د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولې د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي، کټ کم ځای میلاویږي، نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي. دا خوار دقه